راشه نن سبا د بچو د لاسه خلکو مور بلا بالکل پرېښودي چې د مور بلا پکې لا وایي څه ده صرف بچی دی او بچی دی نو بیا ښځه ده د دې نه هغه نه خلاصېږي چې مور پلار حقوق ادا کړي الله په قرآن کې همیشه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کړی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا دا الله حق دا دی چې د هغه نه علاوه بل چا بندګي نه کوي توحید به مني بیا ډایرک وي د مور پلار سره ښه کول د الله حق او د مور پلار د حق ولې یو ځای راځي د هغې دا وجه ده والله اعلم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلي یو نو دا الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي یو او د هغه طاقت دی او هغه زموږ خالق دی او موږ مخلوق یو خو په هغې پسې د دنیا ته د راتلو زموږ سبب څوک دی هغه د مور پلار دی نه ځکه د الله د خپل حق سره د دوی د حق ذکر کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او ستاسو رب دا فیصله کړې ده چې بندګي به نه کېږي مګر د الله د الله حق وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول دې ځای کې بیا چې نو د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کړو بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسئ نو دا خبره ورسره هم کړې د مور پلار به هم شکر وباسي ووصینا الانسان بوالديه موږ وصیت کړی د انسان ته الله وایي چې د مور پلار سره دې ښه کوي حملته امه وهنا على وهن مور دې په خېټه باندې ګرځو نو څومره کمزورتیا او څومره سخته به یې مور وایي بیا د هغې نه بعد الله وایي آیت په آخره کې ان اشکر لي ولوالدي نو شکر وباسي زما او د چا د مور پلار ځکه علما وایي چې د الله شکر دې ویستو او د مور پلار شکر دې نه ادا کوو نو الله چې کوم شکر ویستی دغه نه قبلېږي او چې د مور پلار شکر دې ادا کوو د الله شکر دې نه ویستو نو د مور پلار د شکر چې کوم ویستی دا نه قبلېږي یو بل سره لازم دي دا شکرونه چې وباسي د الله اوچت نعمتونه یې په موږ باندې نو د مور پلار هم په موږ باندې غټ احسان دی د الله سبحانه وتعالی شکر به وباسي نو بیا به مور پلار شکر هم وباسي د الله نه بعد په دې دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې موږ اوس یو او چې په کوم ځای کې یو نو الله نه بعد په دې کې سبب څوک دی دا زموږ د مور او پلار دی رب العالمین خو د هغه انسانانو صفت کړی دی کوم چې د مور پلار سره ښه کوي د یحیی علیه السلام مبارک الله سبحانه وتعالی وایي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا الله وی یحیی علیه السلام چې د مور پلار سره ډېر ښه کول په قرآن کې الله وی خپل وزر یې هغو ته چې دی نه کته کوي وزر یې کته کوي دې څه مطلب دی ځان د هغوی په مخ کې څه کوي عجزه کوي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الله وی د وزر یې د کوزي کوي یو ځوان سړی وی د 15 کالو د 13 کالو سم ضرور وي بوډا پلار به د لس کم سل کالو 15 کالو هغه به در سختي خبرې کوي د وزر سر ټیټ نیولې خبره به اوري د مؤمني وزیر کوزي کړي دا وخت څو خبرې نشي کولای هغه وخت څه او یو غر دی هغه خبره کې نه ستاسو خپل زور او درس بدن یې شي اگر که د بدن پر اثر تړي زور اوري خو خفض لهما جناح الذل من الرحمه د خپل وزیر کوزي کې نو بوډۍ مور به بوډۍ د ګرځېدو باندې هغه به دې تکړه ځوان زوی ته کارېږي نو دی به د غلی راشي او صحیح د مور به داسې وکړو څنګه چې ته به خوشحالېږي نو به وکړو وزیر یې صحیح او وزیر به که تکړه نو به ډېر زورور انسان او ما په حرم کې دا واقعه لیدلې وه چې زه ناست وم لمونځ مې کوونه د قالین باندې ناست وم نو د هغې سره خوا کې بیا د لار ور تېرېدو نو په دې کې یو کس چې ګاډۍ ودروله په ګاډۍ کې بوډۍ زنانه ناسته وه هغه زنانه خپل لمونځ کوه بوډۍ زنانه وه نو ما لمونځ کې بیا ناست وم په حرم کې نه هسې دې بوډۍ ته مې سوچ لاړ ډېره بوډۍ وه چې دا ماشاءالله اوس څومره ښکلی لمونځ کوي او الله یادوي دی په دې کې لږ څه بعد هغې زوی راغی او زوی چې له ما ولیدو سبحان الله چې بلکل زاریان کړم یو دنګ ښکلی هلک څومره غټه ږیره وه او د دې مخ نه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود او د دې مخ نه د دې سجدو هغه رڼا د دیندارۍ هغه رڼا تله د راغې د دې مور سره چې کله مور ته راورسېد نو د ولاړې نه ورته خبره نه کوله د دې چې دا سر یې ټیټ کړو نو هغې ته په غوږ کې یې زیرو غوندې کوي ځو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزیر به بلکل کته کړي په غوږ کې ورته ځو بس دی
هغې ورته وځو هغې ته پیزار کې پیزار هغې لاس نه پیزار یې به خپل ترخ کې نیولو نو دې ته یې ونه کړو چې دې ته لاس به زما کپړې څښه شي یا ما سپین توپ یا سپینه کپړه مې اچولې دا وسخه شي دې لاس نه هغه پیزار یې به یې ترخ کې نیولو نو مور یې روانه کړې وه او د خندا شین او مور ورته دعاګانې کولې دې ته واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې د کور نه به راوتو د هغه طریقه وه چې راوتو نو مور ته به ووایي السلام علیکم ورحمت الله مور زه لاړم هغې ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله زویه لاړې بیا به یې وتو وتو کې به ورته وایي مور الله دې په تا دې سې رحم وکړي لکه څنګه چې دې زه ماشوم لوی کړی یم هغې ورته وایي زویه الله دې په تا دې سې رحم وکړي لکه به دې بوډاوالي کې چې ته ما سره دا ښه کړې دا د هغه طریقه وه دا د هغه عادت و چې کله هم د کور نه راوتو نو ابو هريره ته ګورې څوک دی چې د هغه امره حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه چا نه را نقل کړي خو د دې مور په مخ کې ګوره هغه څه نه و واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او الله بیا مخ کې دغه آیت کې وایي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او یا الله دې سې رحم وکړي په هغو باندې لکه څنګه چې زه وړکې لوی کړی یم څومره سختې به هغو تېرې کړي ستا به دې لویولو کې نو د هغې به دا جزا چې ته به د هغوی په مخ کې ځان کمزوری کړې که ته زورور وم دا بعض کسان د دې مور پلار سره داسې خبرې کوي ته وایي چې د مور پلار دې سره نوکران دي داسې بد اخلاقه وي د دې مور پلار سره نو چې سره ته نصیحت وکړي هغوی زما مور پلار بد اخلاقه دا یو امتحان دی د مور پلار د بد اخلاقه کېدو مطلب دا نه دی چې ته هم بد اخلاقه دا خو د الله نعمت دی چې مور پلار چاله ورکړي د مور پلار خو نعمت دی که نه بیا به هغې لپاسې بل نعمت دا دی چې مور پلار سړي له داسې ورکړي چې هغه خوش اخلاق دی دیندار دی دا یو نعمت خو چې اوس الله چاله مور پلار ورکړي او مور پلار بد اخلاق دی هغې مطلب دی ته به ورسره بد اخلاقي کوې ته به یې وهې ته به یې ټکې د بعض ظالمان مور پلار وایي الله اکبر زاریان یم هغه انسان ته د هغه د زړه ته چې هغه د الله زوجتېږي په پلار باندې د هغه نه زوجتېږي په مور باندې هغه انسان به یې لا زوجتېږي چې ټوله شپه او شپه ورځ هغه غریب مزدوریانې کړي ته یې ساتلی په ته یې سبقونه ویلي ته به نن ګزار کړې او په تا به یې ګزار نه کوو هغه مور چې ته ستا لپاره څه نه دي کړي دا موضوع بله ځوله ځمه نه نن ته به هغې باندې ګزار کړې هغه مور پلار نن تا ته د بچو نه چې دنه سپک ښکاره شو بچي کله راغلي بچي خو لږ وخت شوي دي چې ستا کور ته راغلي او ته پې ستړی کېږي هغو له تا له څه نه دي کړي تا له خو هېڅ لا نه دي کړي ته وله ګټې ته وله ورکې چې ناجوړه شي ته هسپتال ته بوځي چې هر څه یې ته وله کې سبحان الله هغه چې چا چې له څه کړي نه دي د هغو سره دومره محبت کې چې هغه خلک یې له پرېښوده چا چې ستا دپاره خپل ژوند چې دی خاورې کړی هغه دې پرېښوده وړوکي ماشوم ته به دي چې هغه وړوکي ماشوم په مینه محبت کې به چې دی هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه غټ انسان هغه بوډۍ مور هغه درنه ښځه هغه به پرېږدي د هغه غریبان به ځان له بیا پته نه چې په کوم ځای کې پراته وي کله بیا د وروڼو جنګ وي یو وي نو تی بوځه بل وي تی بوځه الله اکبر او دوی به که اووه به وو که اته به وو د مور پلار سره به دې کټ کې پراته وو د هغوی به پکې سملاستو ځای نه و برابر یو به پخپو کړي نو بل به ترخ کړي نو بل به به یې سینه ناست او څه عجیبه حالات به وو هغو به کې ودې کېدای چې مور غریبه به د یو ماشومانه ورته میچای جوړ کړي دې کټ کې هغه به دغه شان پراته وي خو دا نه وي چې پاسي او نن دا بوډا بوډۍ په دې باندې دا جنګ روان دی چې څو دا چا به کور کې کور کې ځای نشته غریبان بیا چې د چا سره کور کې یم هغه یو کمره ورته کې ورکړي بس هغه کله راساسي او کله څو کله څه او دی په دې انتظار کې چې کله به دوی د دنیا نه ځي نو ګوره د مور پلار سره ښه کوئ حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی عایشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنة فسمعت قراءة جنت ته ننوتم نو چا پکې قرآن لوستو فقلت من هذا وما تپوس کو چې دا څوک ته ما ته وویل شو چې حارثة ابن النعمان دا حارثة ابن النعمان رضی الله عنه رسول صلی الله كذلكم البر مور پلار چې سړی ښه کوي مور پلار سره چې سړی ښه کوي نو دغه ځای ته یې رسېږي په جنت کې تلاوتونه کوي ناست د څه د لاسه د مور پلار سره ښه کړي عمر ابن ذر رحمه الله کله چې عمر مړ شو د یو نیک انسان نو پلار یې پسې ډېر خفه و چې هغه ذر د هغه نوم و جړې ډېر سخت یې جړل نو هغه ورته وویې ډېر جاړې به د زوی پسې نو هغه وایي د زوی به د چا یي هغه ورته یې ولې ده کیسې چلو وی څومره ژوند چې د ما سره تېر کړی دی که نه دې چې ته زما نه مخکې نه دی تللی په لاره کې د ورځې به
زه به مخکې کولم او د شپې به خپله مخې ته روان وي پلار که څوک څه ګزار کړي سره وځي چې په ما لګي دا د ټول ژوند طریقه وه د ورځې به زه مخکې وم او د شپې به دی مخې ته نو زه به شاته وم او په دې ټول ژوند کې چېرته دې دې ته نه دی ختلی چې زما نه اوچت وي چې په کوم ځای کې به زه ولاړ وم هغې نه به لږ دنګ ځای دی به هغې ته نه ختو پلار زما کته دی د کور دې چت ته به نه ختو ملګري به چې رالو څه خبره ورته وکړه کور ځای کور ځای نه چې بیا وروسته ګوري ولې وي لاندې زما پلار اوده دی زه بر وکړم هغه لاندې پورې الله به خفه شي حالانکې دې کې ورسې بې ادبي نشته خو دا د هغوی هغه ادب دی د مور او پلار سره علي بن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی هغه د چا دا ووایي چې ته کله د مور سره روټۍ خوري نه ته د دسترخوان باندې ناست یې خو د هغې سره ډوډۍ نه خوري چې هغه پاتې چې ته به ډوډۍ خوري ولې نو هغه ورته وایي دا دې راسره زه په دې یېره کې یم داسې نه چې زه ځان له د غوښې څه پوټی رالم یو ټنګره رالم او زما د مور په هغې باندې نظر وي نه د مور به مې خفه شي د هغې به بې نظر او زه به یې روانم نو هغه به څه وایي مور ده او وایي زه ښه ته یې وخوره خپله مخې ته چې کوم دی هغه به ماله راکړي په زړه کې خو به خبره راشي دومره به هغوی سوچ کوو د مور او پلار په باره کې بلکې الله په قرآن کې څه وایي فلا تقل لهما اف اوف ټکی به دا مخکې نه کړي د دې نه لاندې څه نشته که الله به هغه ذکر کړی اوف به نه کوي اوف لکه مثال کې تا باندې مصیبت دی قرضه ده سخته ده د مور پلار مخکې به نه چې اوف دا بعضې ګرانې مور پلار سره کښېني دا اوف ټکی ووایي ولې به نه دې کې څه بې ادبي دی د مور پلار خبره په دې کې دا ده چې کله ته داسې ووایې نو د هغوی د زړه خفه شي زموږ د زوی ته ګوره څه مسله ده نو زړه به ولې نه خفه کړي ځکه د مور پلار په مخ کې موږ دا اوس دا وایو چې د خپل مصیبت تذکره بالکل مه کوه هغو ته څه مه وایه چې ما ته دا مسله ما ته دا مسله دوی خفه کېږي په دې باندې د غریبانو عکس کمزوري نو په زړه کې سوچونه رالو نو ښه به څه شي ښه به خراب شي نو خپلې مسلې د کور د دروازې نه بهر ځان له حل کوه خپلې ښځې ته یې بیانوه خپلو بچو ته یې بیانوه خو د مور پلار په مخ کې دې خبرو تذکیره وکړه بعض کسان سادهګانې د مور پلار په مخ کې شروع کړي ما د دا مسله ما د دا مسله دا نو دې خو بیا بېغمه وده شي خو هغه بوډا بوډۍ له بیا خوب نه ورسي دې هلته د هغو طاقت ختم شوی نو پلار غریب ارمان کوي ارمان چې هغه ځواني وي ما به پکې منډه والی مور غریب ارمانونه کوي چې ما باندې هغه ورځې وي ما به پکې ځان له منډه والی نو هغوی خفه شو نو مور پلار به دومره هم زړه ته به ورته تکلیف نه رسېده دلیل دی په دې باندې چې شریعت دې خبرې له څومره اهمیت ورکړی